بوډاوالی دوی له اسلام څومره طاقت ورکړی دی. زار شم د خپل اسلام نه، شکر دې مونږ وباسو. ګورئ هرې رشتې له یو عزت ورکړی. څنګه؟ کله چې یو ماشوم جي حساب کتاب پې نشته، خوره څکه چې څه کې کوه، حساب کتاب د باندې نشته. ښه بل کله چې ځوانۍ ته ورسم، در جوانی توبه کرده شیوه پیغمبري، ځوانۍ کې عبادت کول، ځوانۍ کې توبه ایستل، دا د پیغمبرانو کار دی. الله اکبر. د ځوانۍ سجده اس قیمت نشته، د ځوانۍ الله 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 کول اس قیمت نشته. ښه دا خو ختم شو. اوس چې سړی بوډا شو، اوس سپینګیری شو او سپین سره شوه زنانه یا سړی، اوس دغې رشتې له دغې عمر له الله څومره عزت ورکوي. نو مختصر ویډیو ته سازوم. ښه ابو داود شریف کې حدیث مبارک دی، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ای دا سپین ډک نه دي دا خو چې تور دي، دا ورسې ټق او پړق کې سپین شي خبره به ختمه شي. وایي دا سپین ډکې نه دي، سپین ډکې دا وایي مه وباسئ دی ښه، یعنې ختموئ مه. ولې؟ دا نور المسلم، دا نور دی د مسلمان دپاره. سپین ډکی دا د مسلمان دپاره نور دی، دا د مسلمان زنانه دپاره نور دی. می توره و قلار شتی، می وباسه قلار شتی. او نبی علیه الصلاة والسلام پس نور هم فرمایي سوی، وایي کم زنانه یا کم سړی، زنانه پکې برازي خام چې کم سړی په اسلام کې بوډا شو، نو د ده دپاره یو نیکي الله لیکي، د ده یو ګناه الله معاف کوي، او د ده یوه درجه الله جل شانه څه کوي؟ دا بلندی. او مشکات شریف او ترمذی شریف کې حدیث مبارک دی چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې قیامت کې به د بوډا کس سره یو نور قیامت کې چې دوی چا سره به دا نور نه، دا به صرف هغه کس سره چې بوډۍ، خو په شرط د دې ګورئ په اسلام کې ښه یا بوډۍ یا بوډۍ په اسلام کې چې زندگی تیره کړي، نو قیامت کې به د ده سره یو نور چې دی چا سره به نه. او بل حدیث قدسی دی، الله جل شانو فخپله فرمایي ای هغه چا دپاره زما بشارت دی، هغه کس دی نیکدله دی، خوش قسمته دی، کم چې په اسلام کې ګیره سپینه شوه، په اسلام کې ویښته سپین شو، د هغې دپاره خوش قسمتي ده، د هغوی دپاره نیکبختي ده، او هغوی د شرک نه پاک دي، شرک نه دی کړی، او په داسې حالت کې دنیا نه په اسلام کې لاړه. نو دغه خلک څه دی؟ دغه خوش قسمته خلک دی جی. او بل جی حدیث قدسی دی، الله جل شانو فرمایي چې بوډاوالی دا نور دی، نور، او د جهنم اور دا نار دی. یعنی کم بوډا چې په اسلام کې خپله ګیره سپینه کی او په اسلام کې لاړ شي د دنیا نه، کم زنانه چې خپل سر سپین کې په اسلام کې او د اسلام حالت کې لاړ شي، نو دغه انسانان د جهنم نشي مسه کولی. نو بهر کې په غرض مې دا دی که نه چې زه شم د خپل دین اسلام نه. ګوره اوې د نوجوانانو ته یم، ګورې دا عمر ډېر درون شي، درون کله چې دا بوډاګان شي که نه، نو یقیني دغه رشتې ډېرې درنې شي، دغه بیا په معاشره باندې بوج شي. ولې زما رب افل اف متنه کې په کم ټایم کې چې دوی بوډاوالي ته ورسي یا یو د دوی نه پاتې بوډاوالي ته ورسي، نو دا ټایم یې ولې یاد کړی دی جی؟ دا بوډاوالی ولې یاد کړی دی؟ پته ده ورته جی چې دې ټایم کې د دوی ټوخي برداشت کول ډېر ګران دي، د دوی دوایې ته ټینګېدل ډېر ګران دي، د دوی صفایانې کول ډېر ګران دي، دوی ته بستره چینج کول ډېر ګران دي، دوی د یو ځای نه بل ځای ته منتقل کول ډېر ګران دي، د دوی کږې وږې خبرې برداشت کول اورېدل ډېر ګران دي. د دې د وجې نه الله جل شانو دا سپینوروبي عمر یاد کړی دی. نو خوش قسمته دی هغه بچی چې دې ټایم کې خپل مور او پلار د خپلې سینې سره ولګوي. خوش قسمت دی هغه بچی چې د خپل مور ګندګي صفا کړي، د خپل پلار ګندګي صفا کړي. خو ډېر کم دی چې هغه خوش قسمت دی هغه. صحیح دی انشاءالله. نو موږ څه وکړو؟ سپین ډکي دا تبدیلو نه،
پرېږدو بس زندګي د روانه ده تر څو پورې به مړه موږ دا توره او دا حساب کتاب به ورسره کوو اخر یو پیره مرګ دی او څوک چې سپین روبي شي جي هغه ته ګوره د هغه ډېر عزت کوو خو الله عزت کوي نو ما او تا به عزت نه کوو سیټ کې ما او تا په ګاډي کې روان یو سپین ږیری دی راشه جي راشه کښېنه په زور یې کښېنوم یا چا سره بوج د سپین ږیری راشي جي بوج مال راکا زه ځوان یم په ما هم د عمر را روان دی ګورې ښه یو ماشوم روان بابا روان و داسې کونټیلو ماشوم ته بابا په دې املا کې چې دا بینډ د 100 روپو راچولی څومره پیسې پې لګېدلي بابا ورته وایي زویه وایي عمر را روان دی که نه په دې به ستا پیسې نه لګي ښه دا بې پیسو راځي صحیح ده که نه انشاءالله